بسم الله الرحمن الرحيم خجي قتل ما لا يأكل لحمه من دا خبر شروع کړی و د جنایاتو دا په دوه قسم دي یو هغه دي کم جنایات چې په سبب د حرام دي او دویم قسم هغه دي کم چې په سبب د حرام دي په سبب د حرام ولا اتنه سورۃ ذکر کړیو او د حرام په وجه چې کم جنایت وی هغه دوه دي یو ښکار کول دي او دویم نمبر د غي نباتات بوټي کټ کول دي نو ښکار کولو کې شروعي وس قتل ما لا يأكل لحمه نکم شي غوخه چې نه خړل کیږي د غي د قتل مسله کوي تقریبا د سورته ول ذکر کړي الف نکم شي غوخه چې نه خړل کیږي او د غي قتل جنایت هم نه ده او دویم د کوم شي غوخه چې نه خړل کیږي او قتل جنایت ده نو اول چې جنایت نه ده چا دا ګندګي چې خوري مردار قارغه چی دا چا مړ کړلو یا ټپوس مړ کړلو او یا دا کوګ مړ کړلو یا مار یا لړم او یا مګ مړ کړلا یا سپې مړ کړلو نو په دمانه جزا نشته هم دغه شان ماشه چا مړ کړلو میګه چیچون کې میګه او دا کني او دغه شان غلان زب شي غي څوي کونی دا شي نه چامل کړل مزدا دې کې به جزا نشته لري دا جنایت نه دینو وليس في قتل الغراب فقتل الغراب کې نشته ان شاء الله کتاب وصید کې به موږ لرای شي غراب بدري قسمه دی یو دخلق حقوق وي دا تورانه کې چوته موږ وایو صاحب د هدايه وې دا سره د غراب نه دینو استثناء نه د فقار دې جمله کې راغله نه دینو نو دغه غوخه خړلم جایز دي ښا او دغه شان غراب الزرع د ډینګ منګ چی کنه فصل چی خوري دا ان شاء الله تراشي د دې خوراکم جایز دي نو دغه نه یادې دلته چې کم یو یادې نو د مرداري چې کم قارغه خوري نو هغه یادې هغه ما لا یوکل لحمه دي ښا چې مسلمانانو په دې باندې مناظره و چې خوخه حلال ده او که حرام ده خلق برال اسه ټول علاقه قبضه کړله وليس في قتل الغراب اطلقه فعم القتل في الاحرام او الحرم احرام په حالت کې دغه حکم دی او که حرم کې څوک دغه کې یا که احرام کې وی کریم دغه حکم دی المراد من الغراب الذي ياكل الجيب غندگی خوري والهداءه او ټپوس نبی علیہ السلام فرمایي خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم اغي دا شمارلي الحداء او دغه شان مار او لړم او مګه چیچون کې اسبه والذئب کوګ والحي مار والاقرب والفار والكلب العقور اغه سپه چې کوم چیچون کې سپي نو کوم سپه چې چیچون کې نه امام سیم روایت دا دی کنه اغه کچامل کوم جزا نشته البته دغه په مرګ باندې بغیر څه د وجې کې وجني ګناګاریږي وعن ابي حنيفه رحمه الله الكلب العقور وغيره والمستأنس والمتوحش منه سواء دا به برابر دي که جزا نه راځي البته دومره ده ارشاد الساری کې دي الا انه يأثم في قتل غير العقور على ما في ظاهر الروايه تاسو به دې پوه شولې امام سیم ندام روایت ده کې بشو شامل کړلو اگر چې بري نه بدیم څه نشته البته یو مسله ذکر کړی دا او دا د حظر اباحت مسله ده ولكن لا يحل قتل ما لا يؤذي کم شي چې ضرري نه دغه قتل نه دی حلال چې کله ضرري جوړ شو مزدا قاعده رزين کې نه وای کوم شي چې ضرري نه قتل نه دی جایز او کوم شي چې ضرري نو التول حکم دار دغه ضرر د فکول کچري د قتل نه علاوه ممکن واغه صورت به اختیار او که د قتل نه علاوه
بل د دفع د ضرر د پاره بل څه صورت ممکن نو بس به قتل ول يمشي کا میگان دي کا ماشي دي کاغه د نور خزنده پښوګان دي سپی دي نور چې شم چي دي تاسو خبر پیږي کنه وليس في قتل الغراب والهداءة والدهوش وليس في قتل البعوذ او د بعوذي په قتل کې جزاء نشته ماشه والنمل صاحب دې دې دلته سنمل لیکلې میګه خود مراد د میګي نه تور میګه لري یغه جل میګه ضرري او کم میګه چې ضرري نه او ما لا يؤذي لا يحل قتلها قتل بنه دي سي مرحل جزاء پکې نه واجبېږي کدا غیر ضرري میګه شامل کوم جزاء نه واجبېږي وجه څه ده لعلة الاولى وهي عدم كونه صيد دا صيد د هدايم ذکر کړی دي دا صيد نه دی صيد چې د ملک له دا خبره بده کې شروع د جنایت ده والبراغيث او ما تسل براغيث دغه وته وې دا موږ وته ورګه وایو ورګه په دې کپړو کې شکیږي یو سپګي کنه سر کې یو ورګي ما یو بنې نه خسته نو د طالبای کې هم موږ دوا او درې په پس جامې بدلولې او نو د مخې کېدل چې انځوي واړه واړه طالبانو بس خلار خپل قصې ون کولې چې غم په چانل لرلو چې دا بچوي او دا بچوي خپل کار کوي یو ورځ مې بنین وېستل سخت ګریدل ما ډېر عربیه درجه کې چې مې وېستل هغه انته ډېر دا شي نشي وو انته ډېر سپګي باقاعده بهم ته لري کول نه لري کېدل انا کوم خسته مې بخپه کېدل ما شل دیش روپۍ مې خسته نور ته مې واچو یو 2 3 ورځې څلور ورځې پروت بهم پکې به مې استوسې ګناه مې کړې خبر حلو مې څه پته وته ولګي دارلوم کې مې ورځې منګوړه په شاپر کې بند کړل او دواب ته پسو کې یو ته پس مې به راوخستله شاپر کې بند وړو کې شاپر کې او سر کې سر مې ستلې تا وکړه تلې به مونږ په یوړل لغې تلې و به هم ژوندې و خو انتې نری شوی و دومره نری شوی و کنه چې بس د املای بالکل ناس تا و روانه شوله بس به مړم نکړه بس ما پرې دې ګرځي مالیا خو به سم دا کسان برابر کې یا به نور ته وای چې لکه ډیر ظالم بچا راغله خفي واسي خځې ګورې وته او قرات چې د کونه بده کې څه نشته ومن قتل قملا او کسبګه چامړ کړلا تصدق بما شاء بس شي چې خو خیر صدقه کې د دې وسپګه خبره ده د دوم دغه د دریوم دغه ده ارشاد ساری کې دی او کله دریو نه زیات شي به بکا د نصف سو صدقه ورکی او که چا سپګه مړ نه کړلا او کذا ان القاها کبار ته ورته ولم د حکم دی والقاء القمله كقتلها بل ځکه به سي فرمایي چې ساری کې چې غرزولې د بدن نه داسې لکه قتل کولې وجه څه اصل کې هدايه کې دا وجه دا علت لیکل دی کوم شي چې د بدن نه د بدن خیرو نه جوړ وي لکه دا نه بدن خیری په حالت د احرام کې نشي لري کولای کنه ندام نشي لري کولای نو که وجنه او که غرزه لري کول دي ځکه وي والقاء القمله كقتلها قتل به حکم کېدا هدا بل نه که څوک سپګمړ کینو بس به هغه څه نشته لري هغه څوک بل ته وي راشه زمانه سپګمړ کا نو د دلالت وکړه دلالت هغه خبرو من لغراله سپګه د دمړ کړه باغ څه نشته خو بدشته لري لکشن غنم یو موټي غنم ورکول نه رسېږي تاسو چې لکه دا خو عامر دی هغه فاعل چې هغه فاعلو امنګ ماده څه ویلی و اذا اجتمع الفاعل والمباشر نه الذين مخکې بل ماده چې دا اذا يضاف الحكم الى الفاعل الى الامر ما لم يكن مجبرا نسبت د حکم په فاعل ته کیږي امر ته نه کیږي دلته فاعل باندې څه ناراضي او امر باندې راضي انه فاعل باندې ځکه ناراضي چې هغه الجواز الشرعي ينافي الزمان او جائز کار کړی دی نو امر ولی را له دا خو مجبور کړی خو فاعل نو مجبور کړی یو امر خو الا ضامن جوړیږي چې هغه
مجبر وي دا خو مجبر نه دی کنه په سوال پوه نه شو ولی دی جواب دا دی چې به دلته د تش دلالت کول د اشاره کول دا د خپل جنایت دی دا خبره چې وته وکړه چې دا جنایت دی خجي برهل ومن قتل قملة تصدق بما شاء أكل إذا أخذها من بدنه أو رأسه أو ثوبه أما إذا أخذها من الأرض فقتلها فلا شيء عليه يبقى بزنشت بياخذ بدننا ندى وفي الجامع الصغير أطعم شيئا جامع الصغير كده بيدي تطعم دي وركي وهذا يدل على أنه يجزيه أن يطعم مسكينا شيئا يسيرا على سبيل الإباحة وإن لم يكن مشبعا أجر كمولين كلكشن سوتوركي ومن قتل جرادة تصدق بما شاء بس شيخ خير صدقك وتمرة خير من جرادة بس يوق جرم تكافي كيكي او سلحفات کا شامل کړل سلحفات څوتوي کچوا شمشتي نو بدی کې هم څنشته ځکه دا سوید نه دي ومن حلب صيد الحرم فعليه قيمته او کچا د حرم کم حیوان دی غیر اول وشلو پېت رويستل نه باغه باندې قیمت واجبېږي د پې څومره پې دي خلي ان اللبن من اجزاء الصيد دا خدایي اجزاء نه دي فاشبه كل سره مشابهت لري د هدايه کې با ما يعد قتله جنايه دا وسبوري ما لا يؤكل لحمه کیاغي بیانو چې قتل جنایت نه دي اوس داغي بیان کوي چې قتل جنایت دي مولوی صاحب کوم سباع البهایم دي کنه د دې درې سره ته جوړیږي د مرګ یو دا که وسړی باندې حمله وکړه او به مړ کړلو به ووري اول صورت ادارې چې حمله نه کړي وجني نه به جزا واجبې کې به جنایت ده او داغي کوم قیمت دغه به جزا وي او بګوري چې دې شي څومره قیمت ده البته دومره ده چې د یو متوسط چيلې کوم باندې چې قرباني کیږي چيلې داغي قیمت نه غزيته د زیات بنه ورکوم سره بغي پوري وي دم نه بنه زیتیږي پتن لګي بوې شوي کنه دا کله حمله نه کړي به چې حمله کړي ونه دوه قسم دي یو دا چې د دې دفاع کېدل بغیر د قتل یو دا چې نه کېدل نه که بغیر د قتل دفاع کېدل او وی وجنل بهم د حکم دی قیمت به ورکي شاد متوسط شاد نه بناوړي او کچري دفاع نه کېدل بغیر د قتل نو بس به قتل کو به څه نشته ما خپل پوه شي به دي دو سورة ذكر کړي ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من السباع ونحوها فعليه الجزاء ولا يتجاوز بقيمتها شات نه بقیمت نه وړي البته دې کې لکه خبره کوي شات نه بقیمت نه وړي دا ال چې کله د چا په ملک نه حق شرعي حق چې هغه بس صرف شاته پورې دي دم لازمي کی زیات نه او که قیمت کم هغه کم وي کله چا ملکو شی مملوک د چا مړ کړلو مطلب دا ازمره او د چا پړانګو به مړ کړلو نو به مالک ته داغي زمان قیمت ورکي اکر څومره رسیدو وای نه شي به لنډه دادا کچا احرام په حالت کې حرم کې ما د چا مملوک صبح مړ کړلو نو دو جزاګانی به راځي یو حق الشرع ده حق الله هغه بس قیمتي بورکی خو د چيلي غینه بناوړي اول د چا چې مملوک دی غلبه ورکی که غر څومره وعدم المجاوزه بالنسبه لما يجب حقا لله تعالى حتى لو كان السبع سبع مملوكا وجب عليه قيمتان احداهما للمالك ولا يعتبر فيه عدم المجاوزه بل تجب بالغة ما بلغ والاخرى حقا لله تعالى لا تتجاوز قيمة شاة تصبوا شوي كان وإن صال السبع على محرم أملي وكلا فقتله فلا شيء عليه دا دویم صورت ده کنه یو به پریخه ده غیر شاد ساری کې ده ان امکان او د محیط او د نور کتابونو په حواله لیکل ده ان امکان دفع الصائل بغیر صلاح فقتله فعليه الجزاء به جزاء ده
مجموعي تور څو صورت شو درې ښه تا د یاد شو د درې ځین کې کېنوا او سوال دا دی چې جزاء ولي یو کې واجبي کې یو کې نه الاصل ان الجزاء لا يجب مع وجود الاذن من الشارع کله چې حمله وکړه وسوته د شریعت اجازه دی وی وجنا او د کوم شي چې شریعت اجازه کړی کې به زمان نه نو دا اصل ذکر کړي صاحب د هدايه د اصول هدايه والا امنګ ماده نمبر 9 هم ویل دا الجواز الشرعي ينافي الزمان جواز شرعي خو د زمان منافي الاصل ان المحرم ممنوع عن التعرض لا عن دفع الاذى بيد تعرض نه من ده دفع د اذى خو کول شي کنه ارحل دا اصول هدايه کې ودلته ماده نمبر 20 لګولې شو ها الضرورات تبيح المحظورات هجي وإن استر المحرم إلى أكل لحم الصيد فقتله فعليه الجزاء يوم محرم دي او د خوراک څنشته مجبور دي د وجنه صید مړ کړلو وی خړلو ذبح کړلو وی خړلو نو به هم به جزا شته لکه رسي بدی باندې وإن استر المحرم إلى أكل لحم الصيد فقتله فعليه الجزاء لأن الإذن مقيد بالكفارة بالنص إذا اشتري قيد كفاري مشتري ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أدلتك كم ماده من لقوا 32 نمبر ماده لقوا شو الاسترار لا يبطل حق الغير حق ده غير بورسلنا خراب بيجي حكم ذبح المحرم بعد بيان حكم استياده وصبوري دا غد شکار بیان وس هغه شکار چې ان شاء الله باب سوید کې بر لرا شي کنه هغه اصل کې ذبح غیر اختیاري وي او ذبح اختیاري بیان کوي باقاعده ذبح کول نو کم چې سوید نه دی لکه چيلې دا ګړه وا میخه اوخ دا ذبح کول شي سباق نه کوي ولا بأس يعني أهل حيوانات ذبح کول شي بأن يذبح المحرم الشاة والبقرة والبعير والدجاجة والبط الكسكرية بط کسکری ازمنی ګورونه کې چې کوم بطي ګرځي را ګرځي دې ته بطي کسکری وای فرمان کسکرم د دین نور مشتق شوی ما خو شوی دي والمراد بالبط الكبار التي تكون في المنازل ځکه دا ممتنع نه دي دا سوید نه دي چې د فخبل وکي په پار سره او یا په خپل او خپو وغيرها سره اما الذي يطير كم چې الو زنا خو ممتنع دي د فخبل کول شي متوحش حسابيږي ښا نو به سوید د کچمړې کړلې نو به جزاء لازميږي وان قتل حماما مسرولا کچا هغه کوتر مړکل چې د خپې ببري ازمن کشتره خړیر شي دي کته چې دفتر کې را لې کنه التبار ګرځي را ګرځي پټو کې لو زیره لزي بس اصلي دي هیڅ هم نه وای خپې ببري هغه د خلک بغدادي کوتر وای نو دا حقیقت کې متوحشه ده جزاء لازميږي او ضبيا مستأنسا یای اسید دم حقیقت کې وحشی ده اهلی نه ده نو کته اگر چې مانوسه کړي ده خبر حل اصل خلقت له اعتبار وی عارض له اعتبار نه ښه دا عارض ده دا اوس چې مانوسه شوی فعلی الجزاء اصول هدايه کې وی الاصل ان العارض لا يعتبر اصل دا چې عارض له اعتبار نو دا مخکې یو بیره د عارض خبر مونږ کړی چې غیر اعتبار نشته تقدیم او تاخير مسله کې عدم جواز ذبح غیر الاهلی مولوی صاحب جنایات یو بسبب احرام اتنه بیان کړه یو به سبب حرم دوی بیان کړل به کچری صید نه ذبح کینو د غید وسولته شو یو د اهلی د غی بیان شو جایز دي اوس غیر اهلی چې صید د کڅو کې ذبح کوي نو حکم اداده دا بداسي لکه چې مجوسی ذبح کړل نیم محرم خلل شي او نی غیر محرم مردار ده باقاعده وان ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميته لا يحل اكلها ده سره اكل جائز دين وكذا ما ذبحه الحلال من صيد الحرم دا بس لا بلا صيد حرم کا حلال کا ذبح کی کنا ام مردار ده
رضا شان نشو ریل ګاډي زی هغه دغه وای خجی مخکې راځي جی ولا باس به ياكل المحرم لحم دا اوس بل مسله ده کچري د سوید وی او حلال سړی سوید کړي بار حلال سړی ښکار کړي او به محرم خوري خړلې شي کنه دا اوس خو ذبح خبره اوس ښکار کوي واپس ښکار لرالو نو محرم خړلې شي کنه څلور شرایط ذکر کړی دي د مرشد السری کې دي دا څلور شرایط کې به محرم خړلې شي هغه دا چې حلال ښکار کړي یو دیم هغه ذبح کړي او سره د دلالت نه کړي دري او د اشاره نه کړي مدي څلور ور صورتونه څلور شرایط چې موجود شي به غوخه خړلې شي لازم د حناف رايدا ولا باس به ياكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال يو حلال صديق کار کړي اصطاده في الحل اما اذا اصطاده من الحرم کچری دی حلال سړی په حرم کې سوید کړي نو مخکې مسله تیر شوله لا يحل اكل مخکې کنه اذا سمي ويل وكذا ما ذبحوا الحلال من صيد الحرم نو دا وخت چې ما فرق وکړو چې دا د سوید خبره د مخکې د ذبح و دي ته ضرورت نشته بس حرم کې کچام ذبح کړل کخکار کړل څوک هم نشي خړې مردار ده بس دا قاعده شو حرم نه بار چې وحل کې نو که محرم ذبح کوي ټیک نه د تیر شو احکار کوي جزاء به لازميږي ها کچري حلال سره ذبح کوي بس به صحیح ده نو دلته بداسي وایي اما ولا باس به ياكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال سړي ښکار کړي خو په حل کې ښکار کړي یا ذبح کړي خو په حل کې اذا لم يدله المحرم عليه ولا امره بصيده لنڈا دا احرام یا حرم میں آنے والے وحشی جانور کا گوشت کھانا مطلقاً حرام ہے نہ شکار کرنے والے کے لیے اور نہ ہی کسی اور شخص کے لیے تصوبے کی بدی وفي صيد الحرم اذا ذبحوا الحلال الجزاء حلال سړی که ذبح کی بدم جزاء لازمیږي ځکه منه د بهرحال الجنايه الثانيه بسبب الحرم التعرض لنبات الحرم منګ ویلو په سبب د حرم چې دوه شي ندی او شکار او دغه خبره وشوله خکار وسر لنباتات خبره نو مسله کوي دوه قید لګي کچري یو سړي د حرم هغه ونی بوټي کټ کړلې کمی چې خپل راخیږي عام طور او دویم قد چا کړلی هم نه خپل راخیږي او دا چا کړلی هم نه دي په دې صورت کې بد باندې به دغه کومونه کټکړی کم فص شي کټکړی دی دا شینکی دغه څومره قیمت جوړیږي هغه به صدقه کوي یا به لازم ده حقیقت کې څلور صورتونه جوړیږي علم ان شجر الحرم اربعه انواع څو انواع جوړیږي څلور درې پکې دغه قطع او د غیر نفع غسل جایز دي او یو چې قطع هم ټیک نه ده نفع د غسل صحیح نه دي درې کم دي كل شجر ينبته الناس وهو من جنس ما ينبته الناس خلق کرلې یو داسې شی چې هم توري خلق کری خپل نه راخیږي یو دویم وكل شجر ينبت بنفسه وهو ما ينبتونه خپل راختلې دي خو داسې شی چې هم تور خلق خپل نه راخیږي خلق یې کوي اګه دا توت نه زمنګ دی علاقو کې چي دوا دریم وكل شجر انبته الناس وهو ما لا ينبتونه انبت من بالباب فعل لكنا وكل شجر ينبت بنفسه وهو مما ينبتونه دسي بوايو وكل شجر انبته الناس وهو مما لا ينبتونه بروري دریم خلقو کرل اگر چې داسې شی دی چې خپل راخیږي د درې وړو کې حکم دار چې دی کې قطع کې او نفع کې جزاء مزه نشته څلورم داسې شی دی چې هم تور خپل راخیږي او خپل راختلې هم دی دا دوه قاعده اګه چاکټ کړلو نفع دی واغ سلبه په قیمت لازمیږي
وحاصل انه لا يجب الجزاء في الشجر الا فيما اجتمع فيه شرطان هغه دا خپل راختلې وي او دویم دا چې د اغه نه کوم چې د خپل راخیجم خجي وإن قطع حشيش الحرم أو شجره الذي ليس بمملوك ولا هو مما ينبته الناس فعليه قيمته البته کچری کم پکې وچ شویو څنګه مانګه وایو بوټیو او به چا کټ کړلو فلا شيء فی هغه کې سنشتا همدغه شان کوم ونه چې ماته و ما کوم ونه ماته و یا څنګه ماته و هغه سي موچیږي ردی کوم سنشتره خاتمه د باب التعدد الاعتباري للجنايه جنایت کې کله اعتباری تور معنی تعدد وی حقیقی نه اعتباری تور لکه قارین دو احرام تړلی د حج می د عمرې نو کچری یو کار هغه جنایت صرف د حج نه بلکې د مطلق احرام جنایت وی نو کدا قارین وکړلو کنه نو بده معنی دوه دم لازمیږي تعدد اعتباری دی وای چې معتمر ځان له وکړلو حاجی ځان له کار وکړلو او معتمر مانیم دم لازمی کی باجی مانی او دا دواړه دین دو دمو په لازم شي نه رسې په نو وای وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا ان فيه على المفرد دما چې منفرد مانی یو دم فعليه دمانه دم لحجته ودم لعمرته تاسو رسې ابي خبره کوي الا ان يتجاوز الميقات من غير احرام دلته وس فقط یو دی ثم يحرم بالعمره والحج فيلزمه دم واحد ميقاتنا وردن شو بدن احرام وتړلو بدلته فقط یو دم لازمیږي نور بکار درستو دمونه دوا ما تاسو شروع کې د ستر زمانه خبرو کړل چې داسي کارو کی چاغه د دواړو جنایت وی البد ودمي کړي یو وینو به دونه دي نرسي لك رمي بري خد الله خو صرف د حج جنایت د عمرې نه دي وقوف مزدلفه بري خدل دا د حج د عمرې نه دي دا شان تقدیم او تاخير د يوم النحر بورس کول دا د حج د عمرې نه دي دي کې فقط یو دم لازميږي پوه نه شو دا شان کوم د کې صدقه لازميږي مفرد معنی نه بقارین بدوي ها کچري د یو نسک حکم ودا به یووي وهذا انما يعني بهل جنايات التي لا اختصاص لها باحد النسكين لکه ګندل شوی کپړی دا اوس دواړو بسې دي ښا نو که پورا ورځ پورا شپه 12 غنټې ګندل شوی کپړی واچولې قارین دو دم دی بي ځکه دا عمرې د معتمر لمنه دي حاجی لمنه دي دغه شان خوشبو حلق تعرض للصيد اما ما يختص باحدهما کيو پورې خاصو نو فلا کتر کې رمي وتواف الصدر پویګو بکنه الا ضابطه لكري على القارن دمان في كل سورة يجب على المفرد فيها دم الا في سورة واحدة وهي سورة نوش كم تیر شوم دغه سورت یادې مخکې راځي دویم نمبر الاشتراك في الجنايات جنایت کې شریکېدل د دو صورت بیانې حد کو حرمت الاحرام او حد کو حرمت الحرم یو به حرمتي د احرام وشي او دویم به حرمتي د حرم وشي نو کچري به حرمتي د احرام وشي او د کې ګڼ کسان چې ماشين بس فقط یو جزاء لازميږي و اذا اشترك محرمان في قيد لصيد الحرم نګورو دلته وس سوید یو دیکھا او د حرم به حرمتي کړي چې دا غي سوید اخکار کړي دي شکار کړي نو قران ویلو څنګه او کنه کله چې حتی کراشي د حرمت احرام نو څومره احرام ول چې دي محرمین دغه موافق به جزاء لازميږي ذکرې وزن لزان له احرام تړلې کنه نو دغه د احرام موافق به باغه جزای او کچره د حرم وی نه به باغی کې حکم دار چې بس هغه یو دی حرم یو دی دغه شکار یو کړي نو بس شریک باندې به یو جزا راځي او اذا اشترك
محرمان في قتل صيد الحرم فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملا. تاسو پیږي دا قید د حرم احترازي نه دی که د حرم نه بارم وي کنه دلته د جنایت د احرام په وجه شوی دی که دوه کسانی نو د هر یو د خپل احرام جنایت کړی دی که لسی هر یو کس پکې د خپل احرام جنایت کړی پر یو پورا جزا ده. لنډه دا ده ولأن المحرم في المحرمين الإحرام وهو متعدد احرام خو متعدد دی جزا به متعددیږي. وإذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم حلال کسان دي فعليهما جزاء واحد وفي الحلالين الحرم وهو واحد حرم یو دی رسو پی کنه. وإذا بلغ المحرم صيدا أو يبتاعه باع المحرم صيدا أو يبتاعه فالبيع باطل. دي معنی مستقل فصل له ارشاد الساری کی که خرڅي محرم یعنی ښکار یادوما او یې اخلي بیا باطل ده ځکه داغه په حق کې دا سره مال دینه او کله چې مال نه کنه به بیا باطلې. لاندې یو څو جزئیات لیکلي او د وخت شي. واذا اشترك محرم وحلال في قتل صيد الحرم دو کسان به جمع شو صيد د حرم دیکھا فعلى المحرم جميع القيمه وعلى الحلال نصفها. دا ولی محرم د احرام به حرمتی کړي احرام خو پورا دی نو بس پورا قیمت په لازمي او حلال د حرام کړي خپل وس شریک دی کنه یار نیم به راشي نه رسېږي. واذا اشترك حلال وقارن في قتل صيد الحرم فعلى الحلال النصف ذکر حرام کاری کړي بل وس شریکم دی او قارن باندې جزاګانی دي. واذا اشترك حلال ومفرد وقارن فعلى الحلال الثلث ذکر درې کسان دي د پکې درې جنایت شو. مفرد معنی جزای واحده ده خو کامله ده د حرام به حرمتی کړي ده فقارن معنی دو جزاګانی. ولو اجتمعوا ولا قتل صيد وهم غير محرمين فعليهم قيمه واحده. تاسو پیږي کنه البته روزه نه کافی کیږي او اخکار خړلم نشي ځکه چې کله دو کسان ذبح وکيو ذبح معتبر نه لکه مجوسی او بل مسلمان وي ا مذبوح حرام ایدل تم دغه شان ده یو بکی حرام ولا ملګری شو بس بینش استعمال اوله. وزته خارجي مسلې ور سره واوري په یو د حج احرام تړلې یا د عمره نو کټیم پټیم باندې دا احرام خیرنیږي انځلې شي او کچري د غیدا بدلولې شي یک سمنه نشته. کله چې حج د عمرې اعمال برشو نو حلق مسله را یو بل سر خرولې شي دغه شان د حج په یوم د لسم ذل حج من یوم النحر بورز باندې حرم یې نه پس ذبح وشول حلق یو بل کولې شي او که قصر یم دغه حکم دی. یو وټ مسله بل یو سړی ماشوم له احرام ماشوم ځان سره حج عمرې له بوزینو به نو ماشومان په دوه قسم یو ناسمج ماشوم یو سمجدار وي. کم چې سمجدار ماشوم وي ماند نیت کولې شي تلبیه ویل شي نو هغه دی نیتم وکي تلبیم دی وای کپړیم دی دوه صادریم دی د غټو بشان واچي د غټ په حکم کې دی او کم افعال د خپل کې ټول بکئی نیت دی مور لکې ک تواب کوي ک سعی کوي حاکم چې خپل نشي کوله لکه ولی چې ور سره دی دادی ځان سره ګرځي او کبي خي پات شلو نو به ولی به مستقل غره باربیل کې د خپل نفس یعنی که کم نه شو کوله. البته واجب حکم لکه دو رکعات مونږ کول دي تواب نه بس دا به نشته دي ام ممنوعات نه به من کیږي او کوم چې نه سمج دي اغله دي حرام متړي اغله دي نیتم د خپل وای کی اغله دي تلبیم د خپل وای افعال چې کوي ځان سره ګرځي کوم کې ونه ګرځو د خپل افعال نفس به غلم کوي دا به ممنوعات نه من کی خوشبو وغیرہ نه پوهه شي به دي بل څه هم زین کې نشته. بل احرام دی وتړي کنه کینځي مطلب نجس شولو
نجس شول نه کپڑے نشي نجس شولو نو بس بل صادر ځان نتاو کو غي وینځلو واپس واچو ټیک ده یا کم صادر تاو کړه هم صادر دې بس ګرځي دې پکې باب الاحصار دا باب دې په بیان د احصار کې ولې سب احصار بیان روان دي کو به ان شاء الله نو کله چې وسړې محصر شګیر شي نو دا هم څه جنایت کوي د حرام دا چې د حرام نه وځي کنه نو څه جنایت بکې د حرام جنایت بکې د حرام نه بوځي روانه ده مسله دم یو قسم جنایت د نو جنایت بس شاته ذکر کوي او بدمانه چې کوم هدي لازم شي دغه هدي خوراک در خپل نشي کولای دا د دې خبرې دلیل لې چې موږ ویلو قاعده ویلو وکم هدي چې کوم قرباني چې جنایت په وجه وشي خپل به نشي خوللې معلومیږي د جنایت په وجه ده ځکه غیب سي ذکر کوي لغت کې معنی ده بندیدل منع او اصطلاحي تعریفي منع المحرم يعني الوقوف والطواف محرم چې کله د وقوف او د طواف نه منشي بعذر شرعي يباح له التحلل د یو شرعي عذر په وجه باندې شرعي آزار روان دي ولس په بیانو د خیره يباح له التحلل بالدم بشرط القضاء عند الامكان راځي اول تعریف باندې بالا پوه شو چې دې قصه پوه شو یو څلې احرام تړلې د حج مثلا نو کده چا غیر کړلو پس طریقه منا شو نشو تللې د وقوف او د طواف زیارت نه وقوف عرفه او طواف زیارت نه بس دا محصر دی د له حکمدار دا هدي ولېږي نن سبا اسانه د چا د ټلیفون وکي نو هغه د در بار ذبح وکي ټیم به وته ورکړي چې ذبح وکړل بس دا به احرام کولاو کی بس پویږي به نو یباح له التحلل بالدم بشرط القضاء عند الامكان ها چې کله امکان او تفیق شبه امکان جوړ شبه به قضا راوړي بیان روان دي برحال فاذا قدر على احدهما اي على الوقوف او الطواف فليس بمحصر دغه شم ارشاد الصاري کې هدايه کوم دي والاولى ان يعرف الاحصار بانه منع المحرم يعني المضي على اتمام افعال ما احرم لاجله د چا بره حرام تړلې دي اغینه منشي حکم د محصر بالحج اذا احصر المحرم بعدو دشمن من کړو حج ته نه بریدي او اصابه مرض يعني آفت سماوي یا غیر سماوي الله د طرف او یا بنده د طرف يمنعه من المذي جاز له التحلل در بار تحلل جائز جزان بحلالي رضی د احصار اسباب بیان کو یو دشمن دی العدو دا هو یو حبس ته باچای قید کی یا د خپل قید شي څه جرم وکي دویم السبوع هو الزناور دی نشیت تللی لار کې ودناسته دریم حبس څلورم کسر خپل سمات شو نشیت تللی پنځم مرض دی شپږم موت د محرم دی او یا د محرمي د خزي خاون ملشي او څوک ور سره به نه چا ور سره لاړ شي یعنی د څوتوي محرم ور سره نه چا ور سره حج لاړ شي خجي وم نمبر هلاکت د نفقه هلاک شي اتم نمبر هلاکت د راحلي بغه خو بزان خپل سواری بوتلله نهم العجز عن المشي بس نشت للیاسي استلی شي خپې کار بریدي لسم الضلال عن الطريق لارنا لار وران شتي او یو لسم نفلی حج کې یا عمره کې احرام تړلې خو خزه او خاون منع کړله او شری بده منی دا ټول بټوله دا یو له سورتونو د ارشاد الصاری کې دي ښا مخکې راځي جاز الله التحلل تحلل ولا جائز دي الک تحلل سمانا هغه دا يفعل بعد ذبح شيئا من محظورات الاحرام متى ستویل کنه حج د بار احرام تړلې نشیت لې من شو نشا سره بواده وکي یا وته پلانکی ورځ پلانکی ټیم باندې وساره بار ذبح وکم ناغه ټیم نه بس بدد د احرام کوم منع شه دی لکه ګندل شوی کپړې دا بواچی
مزدا تحلل شو دا یو فعل به وکي چې د احرام د ممنوعات محظورات نه وقيل له ابعث شاة دقيسه کوي تذبح في الحرم حرم کې وذبح کیږي وواعد من يحملها يوما بعينه څوک بوزي کنه یو معین ورځ واده ور سره والی يذبحها فيه غبن بدغه ورځ کې ذبح کی دا به دغه نه پس ځان حلال کی او کچا دغه شان زب هدي روانه کړل او لار کې سرقه شولا چا پټ کړل بس نور به سنشت او کدي ذبح خپل خوراک وکړلو نو بس زمين به ویخه تاسو پیږئ کنه ويتصدق باللحم عن المحسر یعنی دا اصل کې ما ته خبر وکړه چې کوم د جنایت والا توجه جی جنایت والا ذبحي هغه د خپل نشي خړې مالداران یې نشي ندلته دا چا چې ول ذبح وکړه دا مالدار او خپل دی خړل به د مالي هغه قیمت لازم دی ادا کوي غلط کاری کړی دی هغه غریب او سیده برحل لحم بدغه بار محسر عن المحسر محسر د بار صدقه کوي او کله محسر غریبونه به نو بس احرام کې بینو بل لار نشته تر څو چې نو سک نه ادا کړي خجي تذبح في الحرم وقيل له ابعث شاة شات ولي غدا بحرم تليږي خزه کدا هدي ده او هدي والاراقه لم تعرف قربه الا في زمان او مكان اراقه چې دوینه ول دا قربت نه مگر په یو خاص زمان او مکان کې دلته دا قربت دی خاص په حرم کې ښا فإن الهدي اسم لما يهدى الى الحرم مخکر عزیزی وواعد من يحملها يوما بعينه ثم يذبحها فيه ثم تحلل به بدی هدی کې شاتم کافی دی کم باندې چې قربانی کیږي او کچا غوا اوخه کول هم سیدا او کله غوا اوخي و مې سي جوړ کړل چاته زمانه بار ایسه بګي ونیسا او پلان کې ورځ باندې ذبح شي زبزان حلال کوم سیدا او دام نه د ضروري چې دې نه شات وليږي چاله دې پیسې ورکی وکیل دي کمال ال طوال او ذبح کم کافی ده او بدی سری باندې حلق یا تقصیر هم نشته او که چاته ویلو را ذبح هغه ترڅو نه ذبح کړي کنه دا د احرام نه نشي وتره همدغه شان بېخه مخکې راځي دا یو مسله شوله دیمه مسله کچری قارین وی بعثه د مین دو دمونه بلیږي ځکه د دوه احرامونه ځانو باسي د حج او د عمرې دواړو نه تعین نه دی ضروری چې دا هدی می ده حج د بار شول او دا د عمرې د بار ولا يحتاج الى ان يعين هذا للعمره وهذا للحج او کی وهدی ولګلا نه کافی کیږي کې ویل چې د حج د بار دي شیم نه کافی کیږي ځکه د حج احرام بدري شبل خلافات دي لند داد لان التحلل منهما لم يشرع الا في حاله واحده مقارن چې د دواړو احرامونو نزان وباسي په یو وخت کې به وباسي نو یو هدي ولګي یو نزان وباسي نشي درېمه مسله التوقيت بالمكان ولا يجوز ذبح دم الاحصار الا في الحرم ده مختي ویل بس صرف حرم کې بوي حرم نه غیر نه عدم توقيت بالزمان نو يوم النحر ولا ضروري دي کنه دغه دم الاحصار د پاره د امام صاحب رحم الله وی زمان به اعتبار سره بکی تخصیص نشته یوم النحر ایام النحر ولا ندي ضروري کمخ کې چا ذبح ورس هدي ورس ذبح کړم کارو شو ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند ابي حنيفه رحمه الله وهو المفتى به القول الصواب القول الراجح كذي صاحبين وي وقال لا يجوز ذبح للمحصر بالحج الا في يوم النحر لند دا د مکان په اعتبار سره به کی توقید دی اتفاقا صرف حرم کې وي او د زمان په اعتبار سره به کی توقید دی عندهما او د امام سے بنسبه کی توقید نشته تخصیص حجي ويجو درې مسلې څلورمه
ويجوز للمحصر بالعمره يصبح متى شاء. دربار وست ټول اتفاق دی چې مکان کې هو تخصیص شته، یعنی یو سړي عمره احرام وتړلو او به محصر شو نو مکان کې تخصیص شته، هدي بسر بحرم کې ذبح کیږي. البته ټول اتفاق دی چې توقید په اعتبار د زمان نشته دی، ځکه عمره تعلق د خاص زمانه سره نه دی. نو خجي يعني بالإجمال لأن العمرة لا يختص التحلل منها بيوم النحر. نو دا کم هدي د احصار چې د ابم يوم النحر پورې نه خاص. پنځم کڅوک محصر د حج وی ولې بخص نفس قصه خو پوي شو کنه د حج دغه دوا افعال نه من شو وقوفنا طواف زیارتنا نو هدي بوليږي اچکل ذبح شي دلته به حلال شي. په څه طریقه به حلال شي؟ ممنوعات محظورات احرام به وکي. دا سی ویلو کنه نه د چې دا کارونه وکړه کنه آینده د بار په د باندې کشری حاجیو نو حجم به لازم د قضا به راوړي عمره بم کوي رسي به نور قصه کو. والمحصر بالحج اذا تحلل فعليه حجه حجم بلازم ده ولي شروع کړي د شروع عمره بلازم ده. عمره ولي د حلال ولو د بار د خزانه دي حلال کړي نه رسي به، یعنی کومه طریقه چې د حلال ولو ده هغه دنه د اختیار کړي لا. البته هم که بدغه کال باندې توجه جي هم دغه کال باندې اثر ختم شي د ځان حلال کو خود وقوف عربین مخکې اثر ختم شو ولته ځان ورسو حج ادا کړلو نو به د عمره نشته ریخه زګه عمره خو ډیره بار و چې ځان حلال کی دی ډیره بار عمره و دلته خو حج ځان حلال کو خبره ختمه. دا د مفرد قصې کوله کا مفرد باندې عمره نه ښه خو چې محصر شنو حلال والی د بار عمره کوي. دا کله چې بده کال حج ونی کی که بده کال حج وکي بس به حج ځان حلال کو. وعلى المحصر بالعمره القضاء او که څوک د عمره کې محصر شي ناغه باندې به قضا ده شکل او د مکمل او شل بس قضا بروړي. شپږم شو دغه وما وعلى القارن حجه وعمرتان. قارن بدوه حج کوي یو حج کوي دو عمره کوي. حج ولي شروع کړي دا یو عمره به ولي کوي د حلال والی د بار د بل عمره وې د عمره احرام تړلې کنه نو یو حج او عمره احرام ته تړلې دي شروع به کړي لازم النفل بالشروع. دا حج خلا فرض دي نه رسېږي او دا بل عمره به ولي کوي حلال والی د بار دلته کوي چې دغه کال باندې ته مکمله وشولا او خدای یو عمره نه رسوله. دلته مېری د الله چې بده کال مانی حج قران ونه کی که بده کال یو کو بس به فقط یو حج عمره مالکار کیږي. المساله ثلاثيه دي مسله کې مولوی صاحب داتمه مسله شول دي اون باب اتمه دي کې درې سورته دي. مولوی صاحب یو سړي هدي ولې غلا محصر هدي ولې غلا او چا سره واده وکړه مثلا یو لسم ذل حج باندې ته ذبح کړه چې به دلته احرام کولا وکما دا واده وکړه به د دینه بس د احصار ختم شو دې مسله پوه شو. اوس به څه کوي؟ اوس دې سورته دي راځه ورلا. اول سورته دا ده دا کولې شي چې روان شي یو لسم ذل حج او ته د ذبح یاد کړي د دغینه مخکې ورسي او کسوي بس پرې د می ذبح کوا او ور سره حج هم کولې شي دواړه کارونه باندې قدرت وي. اندته حکم داده چې تر بار تحلل نه جایز تنه خو احصار ختم شو ته خو سره محصر یې نه لہذا حج بکې در ما لازم دی او دغه ذبح کول خود تحلل لپاره تحلل خو ختم شو دلته نه نسک بعد کې تحلل بدی راځي لہذا ذبح قسم در نه ختم شو نه رسي خبره مان. دا یو سورۃ شفین قدر على ادراك الهدي والحج لم يجوز له التحلل ولزمه المذي وزيب بسين. دلته اوس موږ ماده نمبر 22 لګولې شو ما جاز عذر دا تحلل خود عذر به وجه جایزو عذر خو ختم شو. او درشتمه ماده اذا زال المانع مانع ختم شو چې احصارو نو کوم شي چې د مانع په وجه ممنوع شوی واپس را لې حج بکې. دویم سورته
دویم صورت دا چې حد یې ګیرول شي چې لاړ شي خو حج ترې نزي مثلا د چاته ویلي چې لکه 12 ورځ باندې وته زما د بارا ذبح وکي زبدل د ځان حلال کما نو اتم ذل حج ادا کوي نو دا احسان ختم شو کدا اوس غواړي نو اتم ذل حج له رسیدل شي اما صورت صحیح کنه مکه صحیح 12 نو کدا غواړي دنه وقوف عرب کدا روان شي وقوف عربم دي طوافم دي 12 له رسیدل شي حد یې ګیرول شي نو سور له حکم دار مزان دي حلال کی صرف بعد یې څه کوي عاصم به حج لازم شوی دی مطلب دا وس عذر او تشتري حقيقي دی وان قدر على ادراك الحد دون الحج تحلل ځکه اصل شي عاصم دا عاجز شوی دی دریم صورت الټه کوي حد یې نشي ګیرولې حج نیولې شي مطلب چاته اتم ذل حج ادا کړی دا و ما یاد کوي و ما ذل حج ادا کړی زما بر ذبح وکړ دا د احسان ختم شو کدا روان شي کنه نو و ذل حج له غنر سیغه ولا ذبح کړی خو بس عرفات له طواف زیارت دا نیولې شي نو بهتره ولدار چې بس خپل حج وکي ځکه سانته بشي ورته دغه ذبح چې دنه وشو ودی شي کنه نو لک توان بیراله استحسانا نو ته اجازه شته چې سي توان براغله نه دي بس بلک به ور سره ګوري وان قدر على ادراك الحج دون الهدي جاز له التحلل استحسانا کا ولي لان الهدي دا هدي چې دا اصل کې محلل ده والقياس الا يجوز له التحلل ولي باصل معنی قادر شو لقدرت على الاصل اڅوک چې باصل قادر شي به خلیفہ کار ور کوي او بو معنی قادر شي نو تیمم کار ور کوي مخکې اعداد مقصودنا نه ور کوي لاندې قاعده لیکلي اذا قدر على الاصل قبل حصول المقصود بالخلف بطل الخلف ويصار الى الاصل لانه لو الزمناه سوال دار چې لکه لال دي شي کنه حج لا ولان لو الزمناه التوجه لضاع ماله مال زایکیږي هدايه کی دي الاصل ان حرمه المال كحرمه النفس بيد مال هم دومره احترام د څنګه د نفس ته نه د مال خاصم ځای شوی دی بسل د وظف حقيقي اوس په دوباره لګین نورم دغه کې خاتمه د باب المحصر بمکه الکه کڅوک مکه کې قید شو کنه ام محصر دی مکه کې شاګیر کړل حرم په حدود کې طواف تا طواف زیارت او عرفه وقوف عربی ته نه بریدي بس محصر دی ومن احصر بمكه وهو ممنوع عن الوقوف والطواف كان محصرا محصر شو ارشاد ساری کی دی ويتحقق الاحصار في الحرم كما في الحل وان قدر على ادراك احدهما کبه یوم ان قادر وببلنو فليس بمحصر بمحصر نه دیکھا څه مطلب ک وقوف عرفه قادر شو او طواف زیارت نو طواف زیارت خود ختمي کی نه بس صرف دم به لازم شي په تاخير معنی نور خو چې کله وکړو صحیح دی رسې به او کچري په طواف زیارت قادر شو وقوف عرفه ته تلیدا وسول محصر نه دی به حج خو تلاړه پوه نه شي جواب دار محصر غي ته ویل کیږي چې هغه تحلل کوي بدغه هدي معنی دلته خود د بار تحلل صورت شتلال دي شي کنه په صحیح طریقه دی وکي به هدي معنی ولې ځان حلالي افعال دی ادا کی به ځان حلال کی نه رسي خبره معنی اما اذا قدر على الطواف دون الوقوف فلان فايه الحج يتحلل به فايه الحج فطواف باندې ځان حلال ولا شي طواف دی وکي لاړ شي کنه یعنی د عمره هغه افعال دی وکي لنډه ده او دا بدل دا طواف نه علاوه چې ځان حلالي کنه طواف نه علاوه دا خاصل کې بدل دی داغي بس فاصل قادر شو واما اذا قدر على الوقوف فقد تم حج به حج برشلو به خبره نشته نه ځان خو حلالول شي د په سوال پوه شي منه خبره وکړه دا په دې حد یې چې ځان حلالي کنه دا خو بدل د دین چې په تواب معنی په افعال ځان حلال کین دلته خو په افعال ځان حلالول معنی قادر شو نه بعد یې څنګه ځان حلالي وای شو بس وکړو دا مسله مو سره واوري نن سبا خلک
هغه د خپل تنظیم په وجه خلق منکې د دینه چې نفلی طواف دی لاندې په مطاف کې وکي دا منکې خلک هغه خپل قانون دی انتظامی او د فقه قاعده او قانون دا دی څنګه دی اول الامر منکم آیات اطیعوا الله واطیعوا الرسول واول الامر منکم د دې دلاندې فقهاء لیکلي مفسرین او محدثین شکل حکومت وقت د یو جایز شي حکم کې دا سبا کوي نو واجب ترسي هغه نه کول دادا سي ګناه لري لکه سړی چې واجب حکم پری دي او کوئی می کوي څوک کوي نو هغه بداسي ګناګاری کې لکه څنګه چې مکروه تحریمی کار کوي په دې مسله پوه شو نو هغه اوس د جایز کار دی وای می کوي د څه مصلحت په وجه وای که څوک عمره ادا کوي یعنی احرام په حالت کې طواف کوي چې هغه کم د حج والی او کله عمره والی بس هغه ته اجازه ده نظم خلق داسې کوي چې نفلی طواف د بار احرام متړیا سي کپڑے تاو کی دا نه د جایز کا ما ته بل چاویل چې پلانکی ولي عالم یاد کړل دلته پیښور والا چې هغه وی جایز ده نو په ځای ایرانی ولی وی چې جایز ده به نه د جایز قاعده او قانون دا وی چې او ګوره کاغو د اجازه ورکی ک چا نبلی طواف ته تشه تړلو به جایز ده به صحیح ده ان به تاسو اجازه شته به صحیح ده هغه وی چې نه ک نفلی طواف کپڑوں کې کېو کدا کپڑے د احرام ولا کپڑے تاو کې دوړو کې من نه به کې لکه څوک راځي یو خو عملاً دروغ وي احرام کې نه دی او کپڑے تاو کړی دي دا شي شو کوي چې احرام کې منو دروغ شو کنه شو دیم دوکه ور کوي حکومت لګنی ور کوي دوکم وته ور کوي او دریم داغو کوم واجب حکم دی راغي خلاف ورزي کوي نو چلان دي طواف آسان دي نو بر وک ګران دي کوم شي کې مشقت زیات وي قاعده مو ولا دغه سبب زیات وي نو بر یو کوا دلان دي لاسونه به ثواب زیاتی ځکه ګناګاری کې خو بنا دوکه بکې نه راځي وایي کنه